نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة البقرہ پارا نمبر 1 آیت نمبر 72 رکو نمبر 9 خلاصہ رکو پس داغین لفظی ترجمہ بدی رکو کی د بنی اسرائیل ناکار صفاتونه بیان شوی دوی با وجنه کولا قتلونه به کول د پاره د حاصلولو د دنیا په پاک خلق به تهمت لگاو په کتاب کې به تحریف کاو الفاظ به هم بدلول معنی به هم بدلول منافقت به کاو دعوه د ایمان به کوله او دعوه د جنت به کوله دغه د الله کتاب کې به تحریف وکاو او بیا به خلکو ته چې دا د الله کتاب دی پاغي باندې به دنیا حاصله ولا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واذ قتلتم نفسا او کله چې قتل کړه تاسو یو تن لرا د کی اشاره د یو اهم واقعه ده مختصرا هغه بیانی دغه بنی اسرائیل کې یو سړی پاتې کې مالدارو لوریم خیستاوه اوراری د نکاح پیغام ولېګه هغه انکار وک دغه اورار د تر د قتل لپاره تیار چې تر به قتل کم میراث به ټول ماته پاتې دغه تر لورداو په نکاح باندې واخلم او دعوه بداو کوم چې زما تر قتل کړي شوی د هغه دیت به ماته ملاو شي دغه سړی قتل کړي شو په بل محله کې وغورځاو دعوی په هغه محله والو قاتل نه معلومي مسله لاړه حضرت موسی علیه السلام ته یره قتل شوی د قاتل معلوم نه دی واقع د بقره هم مخ ته راغلی و موسی علیه السلام د رب العالمین په حکم باندې دوی ته ویل چې د غوا یو حصہ واخلي دغه مقتول سره ټچ کوي دغه مقتول په اوه دی برا ژوندې شي خپل قاتل بخپل اوخای هم دغه شانتي وکړه هغه مقتول را ژوندې شو قاتل اوخو د چې قاتل محلی ولا نه دی قاتل دغه ورارد قتل او جرم چرته هم نه پټیږي و اذ قتلتم کلا چې قتل کړو تاسو نفسا یو تن لرا فدارتم فیها پس مختلف شوي تاسو فیها په بار د قاتل د هغه کې چې دی قاتل څوک دی والله مخرج الله کار کون کې دی ما هغه سلرا کنتم تکتمون چې تاسو یې پټوي فقلنا پس ویل منګه اضربوه وهي دغه مقتول لرا ببعضها په بعضی اسید دغه غوا سره اوی وها را ژوندې شو خپل قاتل او خود و پس مړ شو کذالک دغرنګ یحیی الله الموتى را ژوندې کوي الله مړ لرا و یریکم خایتا ستا آیاته آیاتن خپل قدرت خپل لعلکم تعقلون دې د پاره چې تاسو د عقل نکار واخلئ بحث بعد الموت دا حق دوباره ژوند زندگی دا حق ده او د هغې د پاره یو نمونه تاسو وکړه ثم قست قلوبکم بیا سخ شولون استاسو من بعد ذلك پس دغه واقعات او دغه دلایلنا پکار داو چې تاسو په الله باندې یقین ایمان نور مضبوط شوی فهیا دغزلنا کالحجاره پشان د غټو دی او اشد قسوه بلکې زیات دی په سختوالي کې دغه غټی نه هم و ان من الحجاره زکات یقینا بعضی د غټونا لما خامخه هغه دی يتفجروا چروانیږي منه دغنا الانهار ولی سندنا دریابونا و ان منها او یقینا بعضی دغه غټونا لما خامخه هغه دی یشققو چې اوچوي فیخرج منه الماء پس را اوزی د هغینا اوب و ان منها او یقینا بعضی تری هغه دی لما خامخه هغه دی یهبطو من خشیت الله چرار غړي د وجی د یری د الله نه او تاسو سره څومره سخت دي چې بیا هم د الله نه یریږي او په الله ایمان نه راوړي اخرت نه مني وما الله بغافل او ندی الله به خبره عما ده غسنا تعملون چې تاسو یې کوي والله درته مهلت درکړي دي افتطمعون آیت تم کوي تاسو اے مؤمنانو امید ساتي اي يؤمنوا لكم چې دوی به ایمان راوړي تاسو د وجنا وقد كان فريق منهم او حال داده چې وا یو ډلا د دوینا يسمعون كلام الله چې اوري کلام د الله عمل پینه کوي بیا ثم يحرفونه بیا بدلوي دغه کلام لرا کله په الفاظو کې او کله په معنا من بعد ما عقلوه پس د هغینا چې پوه شو په هغه باندې وهم يعلمون او دوی پوهیږي چې دا کار د ګناه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم نخوي کوم صفاتو هغه به وران کړه بدل به کړه تعویل به کاو او بل ناکر صفت منافقت د دوی بیانې و اذا او هر کلا
لقل الذين آمنوا چې ملاو شي دوی د هغې کسانو سره چې ایمان راوړی دی او مؤمنان دي. نو دغه منافقین قالو وایي دی مؤمنانو ته آمنا من ایمان راوړی دی د څه دپاره چې هغوی ته دنیاوي فیدې میلاو شي. واذا خلا بعضهم الى بعض او کله چې ځان لشي بعضې د دوی نه نورو بعضو ته دغه کشران بیا مشرانو خواته ورشي مشران پې غصې کوي. قالو ورته وایي اتحدثونهم آیا بیان کوي تاسو دوی ته تاسو مؤمنانو ته دلایل ښایي د تورات او هغه علامات او نښې ورته ښایي چې کوم د رسول الله په باره کې بما فتح الله علیکم هغه چې واضح کړي دي الله په تاسو باندې. نو تاسو کو ورته دا وښایي یحاجوکم دلیل بنیسي تاسو باندې به په دغه نښو سره علاماتو سره عند ربکم په نزد د رب ستاسو افلا تعقلون آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ یعنې مخایې ورته دا دلایل مخایې ورته دا علامات د قیامت په ورځ به بیا څه جواب ورکوئ او اوس خو مونږ چې مونږ نه پوهېږو. اولا یعلمون آیا دوی نه پوهېږي ان الله یقینا الله یعلمو پوهېږي ما په هغه څه باندې یسرون چې دوی پټوي وما یعلنون او دوی ښکاره کوي. ومنهم او بعضې د دوی نه امیون امیان دي انپړ دي لا یعلمون الکتاب نه پوهېږي دوی په کتاب باندې الا امانیه اتباع نه کوي مګر د تشو ارزوګانو. وانهم او نه دي دوی الا یظنون مگر ګمان کوونکي. فویل للذین پس هلاکت دی د پاره د هغې کسانو یکتبون الکتاب چې لیکي کتاب لرا بأیدیهم په لاسونو خپلو باندې تحریف پکې وکړي. ثم یقولون او بیا وایي هذا دا حکم دا کتاب من عند الله د طرف د الله نه دی. نو خلک خو یې داسې نه خوښوي خو چې الله ته نسبت وکړي بیا خلک اخلي د څه دپاره لیشترو به ثمنا قلیلا چې واخلي په دغې باندې قیمت لږ دنیای مقصد دی او دروغ وي دروغ تړي په الله باندې. فویل لهم پس هلاکت دی د دوی دپاره مما کتبت ایدیهم د وجې د هغې چې لیکلي دي لاسونه د دوی. وویل لهم او هلاکت دی د دوی دپاره مما یکسبون د هغې چې دوی کوي. وقالو او وایي دوی لن تمسنا النار هیڅ چرې اوبه نه رسېږي موږ ته اور الا ایاما معدوده مګر ورځې شمارلی شوي چې هغه لږې دي 2 ورځې مراد اخلي یا 40 او په دې د دوی سره هیڅ دلیل نشته دی. بس چې څومره زموږ مشرانو د سخي عبادت کړی دی دومره وپراتي. قل ورته ووایه ای حبیب صلی الله علیه وسلم اتخذتم عند الله عهدا آیا نیولې ده تاسې د الله سره وعده تاسو سره دا وعده الله کړې ده چې تاسو به لږې ورځې په جهنم کې. فلن یخلف الله عهده پس هیڅ چرې خلاف به ونه کړي الله د خپلې وعدې لوز که چرې تاسو سره کړي و الله دا وعده لوز تاسو سره نشته دی. ام تقولون علی الله نه بلکې وایي تاسو په الله تعالی باندې ما هغه څه لره لا تعلمون چې تاسو پې نه پوهېږئ. بلا ولنا من کسب سیئة چا چې بدي وکړه چا چې شرک وکړه و احاطت به او احاطه یې وکړه په د سره خطیئته ګناه ده فاولئک پس دغه ناکاره صفتونو والا خلق اصحاب النار خاوندان د اور د دوزخ دي هم دوی با فیها په دغه دوزخ کې خالدون همیشه یي. د سورزو خبره نه ده. والذین او هغه کسان بشارت دې زیری دی آمنو چې ایمان راوړی وي دعوت د ایمان ته وعملوا الصالحات او عملونه کوي نیک اولئک اصحاب الجنه دغه ښکلي خلق ښکلي صفتونو والا اصحاب الجنة جنت ولدي هم فيها او وی بدوی په دغه جنت کې خالدون همیشه. رب العالمین دې زمونږ نه راضي شي موږ دې رب العالمین به حساب او به کتابه دغه جنت ته داخل کی. آمین.